أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یوسل یولس نمبر آیات تی سورة آل عمران سلورم سپارہ. لن یضروکم هرگز به ضرر در ونه رسوي دوی تاسې ته الا اذى مگر د ژبې تکلیف وان یقاتلوکم او که چېرته دوی جنګو کې د تاسې سره یولوکم الادبار وابړوي دوی تاسې ته الادبار شاګانې ثم بیا لا ینصرون دوی سره به مدد نشي کولی. دوی صرف د ژبې زهر لري او یقینا د ژبې زهر چې وي دا ډېر بد وي. ځینې انسان ډېر نیک صالح وي خو د ژبې نه دومره خلک تنګ وي چې د حد نه زیات. حدیثو کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له اطلاع راغله چې د مونږ یو ګاونډی ده ډېره منځګزاره ده زنانه ده خو د ژبې زهر ډېر زیات دی. نبی علیه السلام وفرمایل دا دوزخي ده. بیا بله خبر راغله چې دلته یو ګاونډی ده او ډېره داسې ډېره دینداره خو نه ده خو دا ده چې اخلاق یې ډېر ښایسته دي د دې د اخلاقو نه خلک او محله ډېره خوشحاله ده. د مبارک وفرمایل دا جنتي ده. د ژبې زهر احتیاط پکار دی چې موږ تاسو خپل ژبې په صحیح طریقې استعمال کو. حضرت علی شیر خدا رضی الله عنه فرمای جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان چې د تورې زخمونه به جوړ شي خو د ژبې زخمونه نه جوړیږي. نو د ژبې اخلاقو دا ضروري دي. دغه آیات کې الله فرمای دا یهود و نصارا صرف د ژبې ضرر لري او چې در سره مخامخ شي شا به در تاړي خو چې ور سره مخامخ خو شي که نه نن خو مسلمان تیریږي. نو رب العالمین د مؤمنانو له فوقیت ورکي. صدق الله العظیم.